حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابه کرامو کې ډېر مالدار صحابي دی، دونه مالدار دی روایتو کې راځي چې یو ورځ مدینې ته د هغه د 200 اوښانو قافله راغله. د 200 اوښانو زور وایي د 200 اوښانو. او تاسو کې که څوک مدینې منورې ته تلي الله دې بار بار بوځي، او که څوک نه تلي الله رب العزت دې زر تر زره بوځي. او زه به اخره کې د یو وظیفه درکړم که فیس راکوئ نو انشاءالله الله به بوځي. یو وظیفه ده ما سره موږ له خپل حضرت راکړې وه چې انشاءالله د وظیفه څوک کېږي په عقیدت سره او په مینې محبت سره نو الله به د مرګ نه مخکې مخکې حرمینو ته بوځي. الله دې موږ ټول او تاسو بوځي. څوک چې تللی دي دې وخت کې چې دا مدینه منوره کې مسجد نبوي شریف دی د دې چې کوم حدود دي دا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د دور ټوله مدینه منوره نو چې 200 اوښان رالل بار کړې شوي چا تپوس کو ټول خلک راوتل چې مثال ستاسو د محلې ته 200 لینک کروزر یا 200 ټریلي د دې طرف نه مو د دې طرف نه مو د دې طرف نه ټولې لارې بندې کړي خلک راوتل چې داسې چلل. نو یو پکې آواز وکړو چې دا د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ تجارتی قافله راله مدینې منورې ته. نو د یو مسلمان د خولې نه وختل وی عبدالرحمن بن عوف ګورې دنیادار شو، ښه بس دنیا ته یې کار ویلي ګورو 200 اوښانو قافله تجارتي لکه دې وخت کې چې 200 ټریلې وي. نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ غوږونو ته چا دا خبر راوړه چې هغه پلان کې ستا په باره کې داسې وي چې ګورې هغه دنیادار شوی دی. نو روایتو کې راځي د کور نه رامنډې والې چې راغې هغه خلکو ته وی اے خلکو تاسو ټول ګواه اوسئ دا د 200 اوښانو قافله سره د دې ساز او سامان ما د الله په نوم باندې صدقه کړه ماته رضي. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ یو ورځ ناست دي دسترخوان یې مخې ته خور شو، قسمه قسم خوراکونه پکې ښودلی شو. حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه په ژړا شو، سترګو نه اوښکې بهیږي. ملګرو ورته وي عبدالرحمنه څه خو نه دي شوي ستا د سترګو نه دا اوښکې څنګه روانې دي؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ته فرمایي زه چې کله دې دسترخوان ته ګورم کله دې خوراک ته ګورم ما ته د احد هغه منظر یاد شو، ما ته د حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه شهادت یاد شو چې هغه وخت کې موږ سره دومره پیسې نه وي چې موږ مصعب بن عمیر له پوره کفن اخیستی وي. هغه سره یو ورکوټي څادر و، کله به هم چې په هغه څادر والا سر مبارک پټ کړو خپې به یې ښکارېدې چې خپې به هم پټې کړي سر به یې ښکارېده. نبي کریم علیه الصلاة والسلام فرمایل ای زما صحابه کرامو مصعب لا سر پټ کې او په خپو والا واښه واچوئ. موږ سره هغه وخت کې دونه پیسې نه وي چې موږ هغه لپاره کفن اخیستی وي. نن الله فراخي راوسته، نن په دې دسترخوان باندې قسمه قسم خوراکونه پراته دي. زه یریږم هسې نه چې موږ کوم جدوجهد په بدر کې کړی و، موږ کومې قربانۍ په احد کې ورکړې وي، هسې نه چې الله د هغې هغه بدله په دې دنیا کې راکړي. موږ خو د دنیا دپاره څه نه دي کړي، موږ خو هر څه د آخرت دپاره کړي دي. په رب مې د قسمې کتاب لیکلي دي. روایت کې راځي ټول صحابه کرام ټول هغه دسترخوان نه ګیر چاپېره په ژړا شو. دسترخوان یې غوړ که چا به هغه روټۍ ونه خوړله